حامدا ومصليا اما بعد. عزیزانو، یو څو ورځې مخکې شاهد خان شاهد چې مشهور یو انکر دی د یو جعلي پیر خواله تللی و او د هغه سره یو انټرویو کړې وه. په هغې کې یو څو خبرې داسې وي چې د هغې وضاحت کول ضروري و، چونکې دا عامل یا دا پیر خپل نسبت د علماو سره کوي، نو ما دا مناسب وګڼله چې په دې لږ وضاحت وکړو، ځکه هسې هم عوام چې دي نو هغه د شکوک و شبهاتو ښکار دي، د علماو په باره کې د هغوی کوم سوچونه فکرونه دي، د داسې قسمه کارونو سره نور هم هغه د علماو نه متنفره شي. نو لحاظه ما ویل چې یو څو خبرې په دې باندې وکړو. په دې ویډیو کې دې عامل یو څو داسې کارونه کړي دي چې هغه د حقیقت نه بالکل خلاف دي. اول خبره خو دا ده چې آیا دا پیر یا دا عامل دی عالم دی، ملا دی او که نه، دی ځان ته د دروغو نسبت کوي. نو دی چې څنګه په دې ویډیو کې ځان ښیي په دې انټرویو کې، نو دی د سره عالم دی نه، ځکه د ده د علمیت نفي اولنۍ دا خبره کوي چې دی ځان ته کوم القابات او کوم مرتبه ورکوي، نو دا د علماو د شان خلاف ده. علما همیشه د عاجزۍ او انکسارۍ درس ورکوي او پخپله هم عاجزي او انکساري خوښوي، نه چرته هغوی د القاباتو شوق لري، بلکې موږ داسې عالمان او پیران لیدلی دي چې هغوی باقاعده خلکو ته قاریږي چې موږ ته داسې القابات مه راکوئ. نو اول خو د شاته په دې بینر باندې ځان له لګولی دي چې عملیات کا بادشاه یا بادشاه عملیات او خانقاه انقلابیه نو داسې قسم القابات لګول دا د علماو شان نه دی، علما چرته هم داسې نه کوي. بیا د چې کومه خطبه ویلې ده، نو په دې خطبه کې هم دا د علماو په طرز د خطبه نه ده ویلې، دا د امیانو د عامیانو خلکو په شانتې انداز د شروع کړی دی چې د هغې ربط د یو بل سره قطعا نشته. بیا د قرآن آیات په خطبه کې ویلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. د دې آیات چې د کومه معنی کړې ده، نو دا هم هغه مفهومي معنی ده کړې، د علماو معنی نه ده کړې. بیا د کوم دلیل آیات پیش کوي، کوم آیات چې په دلیل کې پیش کوي د جناتو د جن سره د نکاح کولو، نو د هغه آیات معنی چې دی کوم وکړي، نو صرف د حورې معنی پکې وکړي او مخکې د بل لفظ او د هغې نه مخکې چې کوم بل آیات دی د هغې معنی پکې هم وخوري. لہذا دا ټولې خبرې چې رایوځای کړي، نو د دې نه دا معلومیږي چې دا عالم نه دی، ځکه چې عالم وي نو هغه چرته هم دونه لوی دعوې نه کوي چې یاره زه به یو کار کوم او هغه به په ګرنټۍ سره کوم. د الله کار عالم چرته هم په ګرنټۍ باندې په خپله ذمه نشي اخیستی. ها که چرته مدرسه کې یو څو وخت ویستی وي، څه درجې علم څه سبقونه ویلي وي، نو هغه جدا خبره ده، لیکن مستند عالم قطعا نه دی. نو لحاظه د علماو ټاپه په ده باندې لګول یا د علماو په نظر باندې د عالم په نظر دته کتل، نو دا بالکل ناانصافي ده. دویمه خبره چې هغه ډیره اهمه او ضروري خبره ده، د هغې وضاحت کول ضروري دي، هغه دا ده چې کوم دی شاهد خان شاهد د خپلې ویډیو موضوع مقرر کړې ده چې دې مولا د جني ښځې سره نکاح کړی دی، یعنی د ښځې پیرۍ سره یې نکاح کړی دی. نو دا یو مسله ده چې آیا د جناتو سره نکاح کول ممکن دي او جایز دي؟ نو د دې سوال دوه صورتونه دي. یو صورت خو دا دی چې آیا د جناتو سره نکاح کول ممکن دي؟ نو بعض علماو دا قول کړی دی چې د جناتو سره نکاح کول ممکن دي. په بعضې داسې صورتونه واقعات مشهور هم راغلي دي، لکه دی چې په خپله د مفتي زرولي خان یو واقع ذکر کوي. نو دا صورتونه ټول د امکاناتو نه دي، یعنی ممکن دا کیدی شي چې یو سړی او یو جن دی په خپل منځ کې کینی او خبرې اترې دی وکړي، نکاح دی وکړي، یا د ښځه انسان او دغه شانتې جن پیری سړی دوی دی په خپل منځ کې نکاح وکړي. نو دا کار ممکن دی، لیکن دا کار جایز نه دی. د جمهور علماو دا فتوا او مذهب دی چې د جناتو سره نکاح کول قطعا حرام دی، ناجایز دی. یو شی د ممکناتو نه وي او بل شی د جایزوالي نه وي. لکه زه به تاسو ته مثال درکړم، یو سړی په ډیران باندې مونځ کوي له پاسه، نو بل سړی راشي ورته وایي چې په دې ډیران له پاسه خو مونځ نه کیږي، نو هغه ورته وایي زه خو کومه، زه پې کومه، هغه ورته وایي نه ته پې کې خو کیږي نه، هغه وایي نه نو زه پې کومه، ته وینې نه چې زه پې کومه څنګه نه کیږي، هغه وایي زما مقصد دا نه دی، ته خو پې مونځ کې یعنی کیږي، له پاسه پې ارکان ادا کې، لیکن دا مونځ ته قبلیږي نه. دغه شانتې نکاح کول
که ته ایجاب او قبول د جن سره وکې نو هغه خو بظاهره باندې وشو، لیکن آیا دا نکاح معتبره ده د شریعت په نسبت باندې؟ نو قطعا جمهور علما احناف حنابله شوافع څومره ائمه تیر شوي دي د ټولو په نسبت باندې دا بالکل ناجایز او باطل نکاح ده، قطعا باطل ده، یعنی دا نکاح د سره شوی نه ده. نو لہذا د جن سړي سره یا د جن ښځې سره نکاح کول دا بالکل حرام دي. او د هغې وجه دا ذکر کیږي چې د جناتو حقیقت د جناتو جنسیت جدا دی او د انسان حقیقت او د انسان جنسیت جدا دی. انسان د خاورې نه جوړ دی او جن چې دی پیری دا د لمبې نه جوړ دی. او د جناتو کومې اوبه چې دي مني ورته موږ وایو، نو دا مني چې ده نو دا د انسان هغه اوبه دي او د جن هغه چې دا هغه شعله ده، لمبه ده. نو کله چې جن د انسان ښځې سره مباشرت کولو غواړي نو دا مباشرت ناممکن دی ځکه هغه لمبه ده او دلته کې دا جن د انسان ښځه چې ده نو دا خاوره ده، دا خو غوښه ده. دغه شانتې که سړی انسان د جنې ښځې سره مباشرت کول وغواړي نو دا هم ناممکنه ده. لہذا نکاح کول قطعا جایز نه دي ځکه د دوی څه دی جنسیت ماده جدا ده، د دواړو مادې مختلفې دي. درېیمه خبره دا عرض کول غواړم چې دا کم موجوده عملیات دي آیا د دې عملیاتو په قرآن او حدیث کې څه حقیقت شته، یعنی په هغې کې څه ثبوت میلاویږي که نه میلاویږي. نو د عملیاتو چې کم د شریعت موافق وي نو بالکل دا په شریعت کې جایز هم دي او په قرآن حدیث کې د دې ثبوت شته هم. لکه په قرآن کې الله رب العزت فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. موږ د قرآن بعضې حصہ د شفا دپاره هم نازله کړې ده، یعنی مؤمنان په دې باندې شفا هم حاصلولی شي. نو شفا ظاهري یعنی د حرامو نه ځان ساتل او شفای باطینی د دې شفا نه دواړه شفاونه څه دي مراد دي. نو د دې آیت نه دا معلومیږي چې عملیات چې کم د قرآن او د مستند احادیثو په رڼا کې وي نو بالکل جایز. دغه شان په احادیثو صحیحو کې هم داسې واقعات راغلي دي چې په هغې کې دم چې دی نو هغه ثابت دی. لکه د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه یو مشهوره واقعه چې صحیح بخاري او صحیح مسلم دواړو را نقل کړې ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره دوی په یو سفر باندې تلي او هلته کې د هغه سفر دوی یو کلي ته لاړل. نو د هغه کلي خلکو د دوی د میلمستوب نه انکار وکړو. نو د هغه کلي چې کوم مشر و هغه یا بیمار شو یا څه شي و چې نو دوی ته عرض وکړي تاسو کې څوک شته چې مونږ دم کړي. نو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ورته زه دم کولی شم لیکن د دې په بدل کې به تاسو ماته یو کنډک بیزې راکوئ. نو هغه ورته ویل چې بالکل صحیح ده ته مونږ له دم وکړه او چې کله ښه شي شفا میلاو شي نو تاله مونږ بیزې درکو. د چې کله دم وکړو نو دی فرمایي چې هغه داسې شو لکه اوښ چې کله د رسۍ نه ته پرانځي، یعنی بالکل کولاو شو، جسم یې کولاو شو او په سورې فاتحې سره یې د دم وکړو. بیا ورله هغوی د هغې په بدل کې باقاعده بیزې ورکړې. بیا مخکې واقعا نورم ذکر شوی ده. غرض دا چې سورې فاتحه په حدیث کې راغله چې دا د دم دپاره استعمال شوه. دغه شان سورې بقرې په باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سورې بقره په کوم کور کې ویلی کېږي نو هلته کې شیطان نشي حاضرېدی. یا معوذتین سورې فلق او سورې ناس په باره کې مشهوره واقعه راغلی د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله سحر جادو شو نو د هغې په بدل کې الله رب العزت د هغې د شفا دپاره دا صورتونه نازل کړل او د دې په ذریعه الله رب العزت د نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم له شفا نصیب کړه. نو داسې احادیثو کو دنیا واقعات موجود دي. نو قرآن او حدیث دا بالکل د عملیاتو اجازت ورکوي، لیکن د هغه عملیاتو چې کم د قرآن او د حدیث بالکل عین موافق وي، یعنی یا د قرآن حصه وي من القرآن من تبعیضیه دی، یعنی بعضې د قرآن نه د قرآن بعضې حصه به پلولي، یا هغه دعاګانې چې کوم په احادیثو سره ثابتې وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه، نو داسې دعاګانې ته په یو انسان باندې ووې نو الله رب العزت هغه له شفا ورکولی شي. هر چې دا موجوده کم عاملان او پیران دي یا جعلي ورته مونږ ووایو نو دوی قطعا د قرآن استعمال نه کوي، بلکې دوی خو په قرآن پوهیږي هم نه. لکه په دې ویډیو کې چې دا سړی کوم طریقې اختیاري دپاره یا د خپل حساب د تشخیص دپاره نو دی د لاسو کم ناپ چې اخلي نو په دې ناپ نه مخکې دی خپل الفاظ وي په پښتو کې. آیا دله دا نه و په کار چې د په دې باندې د قرآن یو آیات ویلی وی، د قرآن یو صورت ویلی وی،
یا مسنون دعاګانې په دې ویلې وې نو کیدای شي الله رب العزت د عمل حقیقت کې داسې کړی وي لیکن د چې کوم الفاظ دي په دې الفاظو کې د کم ځای نه دومره شفا راغله شفا خو الله په قرآن کې اچولې د زما په خبرو کې خو نه ده اچولې لہذا هغه عملیات چې کوم د قرآن موافق وي قرآن سره بالکل عین تضاد نه وي د قرآن متضاد نه وي یا د احادیثو کې چې کوم دعاګانې نقل شوي دي د هغې بالکل پرانا کې وي نو داسې عملیات بالکل جایز دي عوامو له پکار دي چې یاره مونږ کله هم د یو عامل یا د یو پیرو خواله زونو مونږ له دا پکار دي چې مونږ د داسې عامل انتخاب وکړو چې هغه مستند عالم وي نو چې کله عالم وي مستند وي یو خو براینام عالم وي په نوم باندې عالم یو مستند عالم وي باقاعده په مدرسه کې سبقونه ویلي اتنه کاله هغه مهنت کړی وي او هغه د قرآن او د حدیث زده کړی وي نو د داسې سړي خواله چې موږ لاړ شو نو دی به چرته موږ ته غلط کار نه کوي دی به موږ چرته هم بېدینه کوي نه موږ چې کله د بېدینه سړي خواله لاړ شو یا د دنیاداره سړي خواله لاړ شو نو ظاهره د هغه په خپله نه پوهېږي ما به خامخا ځان سره خرابوي نو عوامو له دا پکار دي چې کله مونږ انتخاب کوو نو د یو سم سړي انتخاب دی وکړو دغه شانتې عاملانو له زما دا درخواست دی چې یاره دا عوام نور مه ګمراه کوئ لږ د الله خاطر وکئ او دا معامله چې ده نو دا بالکل د قرآن او د حدیث موافق کوي الله رب العزت چې د کم حده پورې تاسو له اجازت درکړی دی د هغه حده پورې شریعت څومره اجازت څومره لارې درته پرېښې ده نو هم په حقه لاره باندې تلل کوئ که نه تاسو د خپلې لارې نه ولې تجاوز کوئ یعنی کې په بعضې عاملان یعنی دا عامل هم دا خبره کوي چې یاره زه به کار کوم په ګرنټۍ سره نو د ګرنټۍ ته د ګرنټي د څه شي ورکوې د الله د کار ګرنټي ستا سره د کم ځای نه راغله آیا ستا سره دا ګرنټي شته چې الله به دا کار وکړي ما سره خو قطعا نشته زه یو دم وکما زه علاج وکما نو د دې علاج ګرنټي خو ما سره بالکل نشته چې یاره دی باندې مدد شفا میلاو شي یا به میلاو نه شي زه امید ساتلی شم زه کوشش کولی شم دعا غوښتلی شم لیکن زه په هغې باندې یقیني دا دعوه نشم کولی چې او دا کار به داسې وشي ځکه د کار کېدو د کار کېدو علم د الله سره دی ما سره انسان سره نشته لہذا عاملانو له مې دا